تقریبا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سونه احادیث د فتنو او د اشراطو چې نقل شوي دي دا د حذیفه ابن یمان صاحب نه نقل شوي دي. حذیفه ابن یمان صاحب ته محدثین یا اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم صاحب السر النبی وی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پټو خبرو مرګري په پټو خبرو به پیاو. حضرت عمر صاحب ته او د نور خلکو ته د نور اصحابو ته دا پته وه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پټو خبرو پوهېدي، منافقان یې مته ښودلي. نو د عمر صاحب په زمانه کې به که چېرته حذیفه ابن یمان صاحب په چا جنازه وکړه د جنازې مونځ له ولاړ نو عمر صاحب به ملا، او چې حذیفه ابن یمان صاحب به د جنازې مونځ له نه ته نو عمر صاحب به هم نه ته وي، دا منافق دی. د صحابه یو ځل یو ډله جوړه کړه، تپوس یې ترې وکړه وي تا ولې دونه اشراط الساعه او د فتنو حدیث نقل کړي دي؟ اکثر ابواب الساعه اشراط الساعه او فتن تاسو وګورئ که کور ته لاړئ اکثر د حذیفه ابن یمان صاحب نه دي. وایي تاسو به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خیر تپوسونه کول ما به اورېدل، خو زما زړه کې دا وه چې زه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د شر تپوسونه وکړم چې دا خلک په شر باندې عالمان شي او ځان کې نه وساتي. په هغه تپوسونه کې دوه قسمه تپوسونه دي، یو ته مونږ اشراط الساعه ویو او یو ته مونږ فتن ویو. فتن ځان له شعري، اشراط الساعه ځان له شعري. اشراط الساعه کې الاشاعه فی اشراط الساعه دغه شانتې د علامه برزنجي ورته ویل کېږي، د هغه کتابونه دي. او فتن د ټولو نه اعلی د فتن کتابونه د علامه امام الدانی دي، نوم ځان سره یاد ساتئ، دانی دا اندلسي دی. او فتن د نعیم ابن حماد اوس نن سبا شایع شو، او د ابن کثیر یو کتاب دی الملاحم والفتن، خو ګډوډۍ دی پکې. ګډوډۍ پکې دا راغلی دی چې دا څونه اشراط دي که نه دا کله یو مخکې شوي دي یو وروستو شوي دي په حدیثو کې. نو زمونږ هندي علماو کوشش کړی دی او د دې لپاره یو کتاب لیکلی دی شاه اسحاق صاحب قیامت نامه په نوم باندې. څه قیامت نامه؟ مسلسل اشراط او مسلسل فتنې شروع کړي دي چې په امت باندې به څه فتنه راځي، په امت باندې به څه فتنه راځي، په امت باندې به څه فتنه راځي. نو ګڼې فتنې دي په امت باندې، ګڼې فتنې دي. دا ډېر وسیع تقریر دی. په امت باندې ګڼې فتنې دي. د امت په فتنو کې د ټولو نه غټه فتنه د مال دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لکل امة فتنة وفتنة امتی المال. د هر امت لپاره فتنه ده او زما د امت لپاره فتنه مال دی او نسات. ففتنو کې یو فتنه دا د علامه دانی حدیث دی او ناشنا حدیث دی چې په آخره زمانه کې به دا صفحه او دا واړه او دا ځوانان دا د مشرانو د لاس نوځي. سو دا واړه او دا ځوانان دا ینګ جنریشن دا به د مشرانو د لاس نوځي. دا ناشنا فتنه راغوري ځان سره یاد ساتي.